बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, د الیاس صاحب په خپله طرف زه محمد الیاس د کلاود ERP یو بلې ویډیو سره چې پای کې موږ سره مډان کړ. او پریویس کلاس کې موږ په پرچیز کې کار پرچیز باندې دا کړو فایل کړو مو چې پای کې موږ سره انټریمز هم لګیدلی نه دی کوم ټوټورل چې زمونږ دی په دې کې به موږ په سیل باندې کار کوو. سیل باندې به کار کوو. ټیک ده چې مونږ به یو سیل اوس په مونږ پروډکټ سیل کوو څنګه صحیح ده کنه. اوس پروډکټ سیل کولو لپاره په دې کې بیا نور شیزونه دي مونږ سره. ګوره اوس فار ایگزامپل زه یو پروډکټ دی کنه هغه زه کله سیل کوم نو هغه پروډکټ په زی ډیټیل هم ریټریو کوم. ټیک ده د هغه پروډکټ چې کوم دی د هغه به زه کرنٹ سټاک کې ورغه زه سټیټس هم خم چې راسونه ما سره پروت دی او شي خرڅوم نو ما سره پکاره چې سټاک نه ایکسیډ نشه نه سټاک کې شي نه ویوزي خرڅ کوم نو دا سیزونه هم پکې ویلیډیشن زو خیال پکې ستوي لکه پروډکټ هغه زه اډ کوم مثلا ټیبل ته نو چې هغه زري نه مخ کې وګورم په ډیټابیس کې ماته مخامخ یو دا کې خی چې تاسو سره کوم پروډکټ سلیکټ کوم هغه ګینځ دغه یوزر انټرفیس یو بلاګ اونتی چې ماته اپډیټ کیږي چې او تاسو دا پروډکټ دومره په سٹاک کې پروت دی. ٹھیک ده نو نه مزه مطابق یو شی ځکه کوم زه پروډکټ سلیکټ کوم نو هغه سیل پرایس اتوماتیک راځي اواز کله اتوماتیک راځي سره بلان یو بل ټیکس باکس پی کې اتوماتیک دی چې دا تاسو آیټم کاست دی. صحیح ده بیا هغه نه بعد چې کله زه ټولز لیست اډ کوم ٹھیک ده نو دا به سو کوم دی باندې بدل نیکس بٹن و مو ته کسٹمر سلیکټ کوم یا کسٹمر ډیټیل به مسره خوا کې راغلی کې کسٹمر ډیټیل ورکو څنګه چې موږ سره نارمل کسٹمر هم دی کې راځي بس فائنل وی کو او سیل به موږ سره وشي. خو دې ټولو ارس نه مخ کې به موږ یو بل کار کو پرچیز موږ خو پرچیز پیمنٹ مولا نه کړی صحیح ده کنه نو پرچیز پیمنٹ کو راغی نه بعد بیا سیل راځي نو که په ټایم را سره یو په دې کلاس کې په سیل باندې سٹارټ والو په ټوټ رول کې او که ټایم کمی وي نو صرف پرچیز پیمنٹ پوکو ٹھیک ده بیا بل ټوټورل چې کوم دی هغه بیا موږ سیل مو کو او سره سیل پیمنٹ مو کو نو بیا موږ سره بل سټپ کې ان شاء الله ریټرن پرچیز او ریټرن سیل دی موږ سره صحیح ده کنه. نو راځو اې نه مخکې اول موږ دا پرچیز په پیمنٹ باندې خبرې کوو چې یاره پرچیز پیمنٹ به موږ څنګه کوو لکه فار ایگزامپل یو پرچیز دی هغه 2 لک روپو موږ وکړو نن ولا به ما 20000 ورکړي 1 लाख में بیا ورکړي 60000 में بیا ورکړو 40 में بیا ورکړي سمثینګ مطلب د حساب سره ما پیسې دی کستا حواله کړی ورمې کړی په دا جن کوشتنو ټایپ باندې کې ٹھیک ده نو داسې هم پیسې خلک ورکړي هغه سات هم پیسې ورکړي کمپنی مطلب چې څه پروډکټ اخلي یا داسې پروډکټ عمومي چې تا د کمپنی وي چې دا واخله او چې کله خرڅ کې مال پیسې راکړه نو داسې پروډکټ هم پکې دي نو داسې قسم شیزونه چې پې کې به عموم پرچیز د کوس فار ایگزامپل یو پروډکټ تاسو لکه خپل راوړو وګوره دا پروډکټ خرڅیدیم شو دا پاتې کیدیم شي دا ایکسپایر کیدیم شي نه ایکسپایر کېدو پاتې کېدو دوران کې به تر ریټرن کې خو کته تک خپل ویلی چې دا پروډکټ او چلاو بس مارکیټ باندې انټرسی کنه موږ ویل دا اول اوس پرچیز پیمنٹ وکړو صحیح ده او هغه نه بعد بیا سیل سایت ته ځو په سیل کې دغه فلو سیل فلو ځان د یاد ساتي پرچیز پیمنٹ خدای چې زونه پیمنٹ کوم به زما سپلایر سلیکټ کوم یا فار ایگزامپل ز سیل انوایس سنټر کوم او دا سیل انوایس دا پرچیز انوایس پینټر کوم او ری پیمنٹ پودا کوم یا بدل داسې کار زو کوم چې لیست په تیار کړم دا کم پرچیز سونه پیسې پاتې صرف په پینډینګ پرچیز اماونټ براته چې کم پرچیز سونه پیسې کې پاتې کنه صرف به راته هیڅ تا دوه پیسې پاتې د دې پرچیز ته دغه پیسې پاتې دي بس او راته ٹھیک ده نو راځو هغه ته چې موږ پکې هغه هم امپلیمنٹ کو نو دا لازم دي چې اول د ټولو نار سره مخ کې دوه پرچیز کوم چې هغه ز پیسې نه مطلب پیمنٹ نه کوم بس سامان خالی اخلم لاګین او راځو یو پرچیز کوو یو نیو فار ایگزامپل
موږ سره دې ځای کې پیپسي ریګولر یا دغه دي که نه بل ځای کې یو زه یو سپلایر ایډ کړم فار ایگزامپل موږ سره دی کې پیپسي یو سپلایر دی ټیک ده contact number for example دې ځای کې چې وضو لیکم 0345 like something this او دې پېښور د ده چې کوم دی موږ سره پیپسي کو ټیک ده او ډسکرپشن او دې به زه رجسټر کړم اوس پر هغې نه بعد زه راشم دې کې دنه به زه پرچیز وکړم پیپسي ریګولر ته زه اخلم فار ایگزامپل 20 نه تقریبا داسې هسې هم دا خرابېږي نه 100 به دې ووایو ټیک ده او دغه چې کوم دی موږ سره په 70 یې موږ ته راکړو په 30 پې موږ خرڅ په دې به کولډ ډرنکس یا خولو په خرچه هم پرې راځي بیا په دې کې زه کوم زه پکې راوالم چې د پیپسیکو والي چې کوم دی دی فار ایگزامپل دی دا 7 اپ هم دوی ورکوي ټیک ده ټول هم یو شیز دی ټول دې پروډکټ دي صحیح ده فار ایگزامپل دا هم دې 100 واغېستله او دی هم راته چې کوم دی دا په 18 کې راکړو صحیح ده اوس دا دوه شیزونه فار ایگزامپل یو دې زه بل هم اخلم بل پکې زه 100 واخلم دا هم دې والو ځه نو او داسې کار به وکړو چې دا به دې راواخلو فار ایگزامپل 200 دې کارت دغه دې موږ راواخیستل که نه او دا یو موږ ته پرېوته په 17 روپۍ کې دا به زه ایډ کړم د هغې نه بعد به راشم زه 6900 روپۍ شو ټولې صحیح شو نه بعد زه نیکسټ لاړم سپلایر مې سلیکټ کړه څه پیپسي او دلته مو د پیمنټ مې ورته نه دی کړی فار ایگزامپل یې وایي چې پیمنټ دې څه دی پیمنټ موږ سره لا پینډینګ دی صحیح ده یا ډسکرپشن کې ما څه ولیکل چې دغه په دې تاریخ پسې پیسې درکوم یا هر څه چې وټ ایور څه وبس ما ولیکل ډسکرپشن کې صحیح ده دلته مې څه وکړل فاینلایز مې وکړل فاینلایز مې کو نه خیر دا وختي موږ سره راغلی وه او ما په هغه ټایم دغه ورونو هغه روپیو کو بیا مې ایر شو ترانزیکشنز وګورم که یا ډبل لګېدل که څو لګېدل بالکل ډبل لګېدل صحیح ده دا ډیبټ شو مونږ ته او دا کریډټ شو صحیح شو دا پیپسي والا چې دی پرچیزنګ پیمنټ سپینډینګ او پرچیز فرام پیپسي صحیح شو دا مونږ سره خو اوس دې نه بعد به مونږ داسې کار اوس کوو پیپسي والا خو خیر دی ده چې حساب هغه وشو که دلته مونږ راشو د دې کې به سپلایر انوایس ته دلته وګوره دا مو شو مونږ سره اوس دې ځای کې مونږ انوایس ډیټیل ته هم راشو دا مونږ سره راغلی دا دی او سپلایر پیمنټ کې سپلایر پیمنټ یې مونږ سره هغې پیمنټ نشته صحیح ده که نه نو اوس به مونږ دلته یو داسې کار وکړو چې یو کویري به دلته جوړه کړو څه به جوړه کړو یو کویري به دلته جوړه کړو ټیک ده نو مونږ به دې کویري په ترو باندې هغه ریکارډ چې کوم دی به ریټریف کوو راځو دې ځای کې یو کویري جوړو دی دغه نه دلته زه هغه ریکارډونه ریټریف کوم چې ما سره پیسې یا لږې پاتې یا پوره پاتې دي ټیک ده او دا کومه پیسې چې کمپلیټ شوي دي پوره دي هغه ریکارډ زه نه ریټریف کوم صحیح شو که نه زه دا کومو ټیبلونه سلیکټ سټیریک فرام یو ټیبل موږ سره څه راغی سپلایر انوایس بل ټیبل ما سره راغی سلیکټ سټیریک فرام سپلایر پیمنټ ٹھیک ہے دا دواړه چیزې کې وکړو ها اوس دا او دا دی موږ سره داسې کار دی سره اوس کوو که نه چې داسې راځم د دې نه دواړو نه زه ریکارډ رالم نو سلیکټ سټیریک فرام TBL
سپلایر انوایس او دلته به زه راولم انیر جاین. ٹھیک ده انیر جاین به سره کوم ټي بي ال سپلایر پیمنٹ on پس باندې سپلایر انوایس ډاټا انوایس نمبر چې ته ایکوال ټو وي برابرۍ د سپلایر پیمنٹ ډاټا انوایس نمبر او نه بعد ایگزیکیوټ کوم. نو تاسو وګورئ دې کې موږ سره ولې دې کې دا یو نه راځي نه انوایس نمبر باندې نه دی دا موږ سره په دغه باندې دی په دې سب دغه باندې څه شو یار سپلایر انوایس آی ډي باندې ده. ٹھیک ده نو دا به زه راولم سپلایر انوایس آی ډي او دلته کې به هم دا آی ډي به زه راولم دا به دلته هم پیسټ دا به زه سلیکټ کوم او ایگزیکیوټ پې کوم. نو ګوره دې موږ سره یو ریکارډ راکړم چې پې کېدی. اوس به په دې کې زه څه چل کوم په دې کې ما سره پیمنټ شوی پیمنټ اماونټ دا به زه سم کوم مطلب سم بیا کوم او به یې ګورم چې دا ما سره دې اماونټ برابر دی دا اماونټ ما سره د دې اماونټ برابر نو که دا اماونټ را پلس پکم دا چې څونه ریکارډ مې دلته او د ده سره بیا وګورم که دا ما سره وي برابر خو صحیح ده برابري خو دا مراله او که دې نه وي برابر مطلب پیسې کمې وي نو راواله چې تا ته دونه پیسې پاتې دي دې کس صحیح ده که نه. نو دا به موږ راځي انوایس بای انوایس به دا موږ له ریټریو کوي چې مطلب تا ته دونه پیسې په دې کس پاتې دي. ټیک ده که نه. دې نه موږ کوم ریکارډ راوباسي ویر او داسې چل کوم دی کې زه فل جاین دلته رالم فل جاین فل جاین کې داسې حساب دی ټوټل د دواړو راخلي زه به د دواړو هغه ضرب کوم او ښه په لیفټ ټیبل ولا ټوټل راخلي او چې د لیفټ ټیبل کوم ډیټا هلته یې نو هغه راخلي برابر هغه نور نه راځي چې کوم مطلب نه میچ کیږي. ښه اوس په دې کې دا موږ څنګه پلس کوو اوس راځو دی له ګوره دلته موږ ویر ټوټل اماونټ ګریټر دین چرته سلیکټ سی موږ سره د سپلایر دنه به راواخلو که نه او فرام د دې یو نه ویر چرته چې سی موږ سره چرته چې موږ سره انوایس آی ډي ته موږ پاس کوو بالکل انوایس ټي ته موږ پاس کوو ها نه ویر چرته چې موږ سره برانچ آی ډي دا وي او کمپنی آی ډي دا وي او په دې کې به اوس داسې کار موږ کوو چې دا موږ ګروپ باندې راخلو دې کویری ته ګورئ دې کویری کې موږ داسې چې طریقه وکړه بعضې شیزونه چې کوم دې لپاره موږ ویډیو ځکه پوسټ کوو چې هغې کې شیز لږ ډېر وي که نه کنفیوژن یې پکې نو هغې دپاره موږ ویډیو پوسټ کړو چې یاره ټایم هم بچ شي او هغې نه بعد کوډ باندې موږ بیا مطلب ښه ډیټیل کې چې مطلب ډسکس یې کړو چې ټایم رانه ویسټ نه شي بس دغه خبرې. نو په دې کې تاسو وګورئ په دې کې موږ څه کار وکړو زه راځم واپس دا کویري تاسو دلته جوړوم ښه هغې کې څه حساب دی لکه فار ایگزامپل زه راوالم سلیکټ لکه دا دوه فیلډونه دي موږ سره دې نه به زه ډیټا رالم او کومه ډیټا به رالم کوم ریکارډز به رالم په کومو کې چې پیسې پاتې دي د کومو چې پیسې شوي دی مه راله د کومو چې پیسې پاتې دي راوالم هغه به زه راخلم دا کویري موږ دې دپاره یوز کوو چې کومو پیسې شوي دی راواله هغه هم پکې رالو. ټیک ده نو دې کویري کې چل کوم لکه سلیکټ سټیریک فرام او زه راوالم چې یاره ته ما داسې کار وکړې ټي بي ال سپلایر انوایس راواخله ٹھیک ده او راغی انیر جاین تیار که خود کوم شیزونو انیر جاین سوري
فل جاین تیار کوم سره مطلب د دواړو نه ریکارډ راواله ټیک ده. نو فل جاین کې بس چلی چې فل جاین کې کله مونږه د دې عمر واخلو چې دا چې کله ایگزیکیوټ کوم دي تر کنډیشن بریک دی کنډیشن دې کې ولګو انیر جاین دا انیر نه اون په څه باندې تاسو کنډیشن لګوي زه په لګوم په څه باندې زه په دې کې ما سره فورن کی کوم یا مطلب په کوم کالم کې لګوي کنه بس په به لګوي ډاټا دا شو موږ سره او ان او ایکوال ټو چې په کوم تاسو لګوي خا دې لپاره سي ریستریکشن نشته دی کنټرول سی او ډاټ سره بسو کوم دا بزر حواله او چې کله دا ایگزیکیوټ کوم نو ګوره د دې ټوټل ریکارډ راغی که کوم ریکارډ شته نو ایمرا واغښتو چې سیم نشته هغه ته نه راغی. اوس موږ څه چل کو موږ وایو چې چرته کې دا پیمنٹ اماونٹ را پلس کا په بیس د څه په بیس د دې آی ډي دا را پلس کا او راشه وګوره د ټوټل اماونٹ سره وګوره که دا ټوټل اماونٹ او دلته سونه پیمنٹ بار راغلی دی یو انوایس اگینست سو مطلب شلی جمع کړی دی ډیر جمع کړی یا سلو جمع کړی اس په لګا لګا را کړی نو اټول را پلس کا او دې ټوټل اماونٹ سره پلس وګوره کله دین هغه اماونٹ کم مطلب دې ته ګریټر دی نو بس هغه ریکارډ راوړ مطلب ګریټر دین ته ټوټل اماونٹ نو مطلب نه را کړی کنه او که دې ته ګریټر دی نو یا مطلب د دې ګریټر دی نو مطلب پیسې ټول را کړی دی انوایس نو دې انوایس ریکارډ مراله بلکې مال هغه انوایس راواله د کوم پیسې چې پینډینګ دي دلته موږ دا کوي تیارو ټیک ده نو موږ به اوس دا کوي رالو دا برنه بندرالو دا لاند ریکارډ بندرالو برنه ریکارډ برالو دا هغه لپاره بس چلی لکه دا د پرمون تیار کوم ا دې لپاره بس یو شارټ کټ والے مسو والے فار ایگزامپل اس ای سپلایر انوایس and supplier payment means دې ته ځاخلم فار ایگزامپل دې ته مول اس پی سپلایر پیمنٹ صحیح خداغې نه بعد زه دا اس ای چې کوم دی دا بزرا والم دلته پیسټ کوم او دا بزرا واخلم دلته پیسټ کوم صحیح شو بیا دا اغینه بعد بوز چل کوم اوس د دیس ټی بی ایل پیمنٹ نشه کوم دی د دنه زدا سکار کوم زته سم راخلم لکه دلته خدا اوس یو ریکارډینګ دی دلته ملټیپل ریکارډ دی یو راغلی دی یو انوایس راغلی وی لکه یو پیریشل راکړي به دې شو سالو ټیک دا لګي لګي راکړي هغه موږ د پیمنٹ مطلب کمپلیټ کړي ٹھیک دا چې موږ سیل کیم کوو کنه سیل موږ په خلکو کو خلک پر د لګي لګي پیسې راکړي پرچیز موږ هغه سپلایر نه کوو هغه لګي لګي ورکو ٹھیک دا نارملی بزنس روان په دی باندې دي دا هغه د لپاره موږ ګروپینګ کوو موږ په ګروپینګ صرف د دې ټیبل کوي هغه موږ څنګه ګوري د لپاره دا یو کویری موږ لیکلی دا دې زما کویری راواخلم دې نه د دې ځپور ٹھیک دا او دا کویری مزه اول ځان لرن کوم چې دې څه چلو کوي کویری دې کویری به چلو کې دا کم اماونٹ ده کنه نو هغه به په ګروپ کې راواخلي مطلب یو شی ملټیپل پیری ریپیټ شي نه دی آی ډی پترو دی او دی پترو باندې به راپلیس کی سم به درو باسي نو سم به راشي خو او چې کله دا موږ سره راغلو نو زه به دا کویری راواخلم کاربو کو دلته یو بریکټ خو یو بریکټ هم الریډي دي سره شته ٹھیک ده نو دا اس پی موږ سره خاطیو سې کله ایگزیکیوټ کوم نو ګوره تاسو اوس موږ سره ریکارډ څه دی یو کلیکشن راکم کومګه او بل دې سره دې ریکارډ راغی سیده بلکې دا سکر کوم دا برانچ ای ډی اور دا زرا سموي دا سیټ کو بیا نو ګوره دلته اوس موږ سره دا چې کوم پیسې مطلب دې ځکه نشته نو هغه موږ سره خو ریکارډ لګ راکم شو بل ګروپ وایزینګ وشو نو زموږ سره دا سره ریکارډ دې سو دې ټوټل دې سره موږ کتی شو اوس موږ څه چل کوم موږ باندې یو سلیکټډ کمپنی او سلیکټډ دغه ریټریو کو کنه راغی د لپاره به ویر کلاس ولګم ویر کې بم شه دې برانچ او دې کمپنی راواخله نو هغه بم زدي ځکه کنډیشن مو ته ولګم د یو خاصه کمپنی او د یو خاصه برانچ موږ ته ریټریو کیږي بیا د زم چې دا سونه اماونٹ دی نو چې دا ټوټل اماونٹ موږ سره سي چې دا موږ سره کله ګریټر دی نو دا هغه پیمنٹ نه کم چې دی موږ لراکې مطلب د ټوټل اماونٹ ګریټر نو مطلب د سویزي پیسې پاتې نو صرف ا ریټریو کا زی ایگزیکیوټ کما یو ختم صرف یو ریټریو شو کوم چې پیسې نه راکړي مطلب دا له پیسې نه جمع شو سره کار شته نه کدلته ویم کنه نو را به شو پیسې به کمی کني وی خو بس نن نل بنا شو کني الله بس نل مطلب دې ریکارډ لاشته نه روسه پوره ٹھیک ہے زه یو ټمپرری ریکارډ دلته انټر کوم بیا به ډیلیټ کوم ټیک ته زه دې ایډیټ تاسو دې ځکه ګوره زه راځم چې یو ډمی ریکارډ انټر کوم صحیح ده دلته زه فار ایگزامپل 3 نمبر سپلایر شو 8 نمبر انوایس آئی ډی شو دا 8 نمبر انوایس شو 4 نمبر کمپنی شو
13 نمبر چې کوم دی موږ سره برانچ شو او فار ایگزامپل انوایس نمبر به زه ورګه فار ایگزامپل دا به اے بی سی کوم زه فعلا دا پرېږدي او دې کې فار ایگزامپل زه ول ورکوم څه 600 روپیا پکې زه کټ کما او نه 600 نه کنه دی هغه پیسې ټیک دي خبرو کدا دي موږ سره ټیک تا ټوټل اماونټ دا شو موږ سره او دا غینه بعد دا دی دغه دی مطلب پیمنٹ دی دا بالری تاسو سره هم دا ریکارډ راځي خو د انوایس په نمبر به بدلی فار ایگزامپل لکه زه پیمنٹ څومره کوم زه په دې کې فار ایگزامپل 600 روپیا کوم او ریمینینګ بیلنس خیر دلته ما جوړ کړی خو اوس پاتې شو آی تھنک 900 بدلته ګوزه حساب به برابر شي دا 6000 ته نشو کیږي ها نو په بدلې طریقه باندې کړی او یوزر چې کوم نه فار ایگزامپل 5 شو او انټر به کوم چې انټر یې کوم اوس دی خو غوري زه فار ایگزامپل دا ایگزیکیوټ کوم اوس دا ریکارډ ټیک تا برني زنه کوم دا کې لاندې نه کوم چې موږ دلته جوړ کا ایگزیکیوټ کوم غورا خا دې کې موږ سره انوایس آی ډی کوم ده نو دا کنه مال ته په 8 لګولې دا دې ایگزیکیوټ کوم نو ګور اوس دې ځکه دلته کې موږ سره 900 روپے درا کړی دي اوس په دې ځکه وای دي ریمینینګ بیلنس هم موږ راغلو ریمینینګ بیلنس په هم راخلو چې مطلب د موږ د ریمینینګ بیلنس هم شو چې دا دي اوس په موږ څه کار کوو دي چې وزر راشم د دې لپاره به څه کار کوم دلته براشه مزه ها یو تورګه بل ریکارډ انټر کوم په فلو ځان په کې کول کار کول آسان دی فلو ګرانه ټیک تا دا ما جوړ کو فار ایگزامپل صحیح دا 4 نمبر کمپنی ہوا 13 نمبر سے کم دی تی کو 0 روپے نور ریسیو کوم ٹھیک تا او دا وزر واخلم او دې سه 6900 دی ټوټل وی ها دا یاد ساتئ زه بګیدل کی 2000 پکې ریسیو کوم او ریمینینګ ما سره سونه پاتې شي 4000 بل وزر 5 را واخلم څه به یې تورګړي خدل دغه مو راشم دا وځي به ایگزیکیوټ کوم بلکې له به سټریک په ول دلته ولګم اول ځان په کار پی کو کنه بیا آسان دي سټریک هغه به اوس غوښتل اوس وګورئ دې ځکه دلته اوس 2900 را کړی شي دي 25900 کې اوس زم چې زه دا پیسې د دینه ماینس کوم دې ځکه او یو بل فیلډ جو کوم چې دې پیسې راشي لکه ډسکرپشن کې خو پیمنٹ پینډینګ دی کنه ٹھیک دا خو پیمنٹ پینډینګ خو ما سره په هر دغه کې لکه وټه ورزه سم دلته لیکل غوښتې شم ٹھیک دا خو انوایس ډیټ داري او دا موږ سره دي کې موجوده شي کار کوم چې دونه پیسې انوایس ډیټ داري ٹھیک دا بس انوایس ډیټ په پیسو ډیټ باندې پیسو ریکارډ کې په کلیک کوي پیسو ریکارډ کړي دونه دی راکړي ٹھیک دا بیا ډیټیل کې کتی شي دا مطلب دوه پیمنٹ هیستوري کې ها اوس دا څه کار منکو چې دا موږ سره راغی اوس زم چې د ماده ریمینینګ بیلنس هم خای صحیح دا خو دا اغه لپاره څه کار کوم سلیکشن اول چینجز کوم دلته بدل شم اس آی ډاټا ما سره براشي یو براشي موږ سره د سپلایر انوایس آی ډی شو بل سبا اس آی ډاټا برانچ آی ډی شو اس آی ډاټا کمپنی آی ډی شو زما انټر ورکوم اس آی ډاټا ورګه کامه مې نه لګولې اس آی ډاټا اس آی ډاټا ډاټ ون سره شو کمپنی آی ډی مو شو ها بیا بر سره راشي په کوم تاریخ د انوایس شوی ٹھیک دا اس آی او ډاټ سره وزر راشم سپلایر آی ډی سره اس آی ډاټا انوایس ډیټ خارج ریډی شو کنه انوایس نمبر سره ا دې ټوټل اماونټ څومره دی ها دا دونه ریکارډ خو به دي سپلای هم راغی انوایس نمبر هم راغی سره رال ټیک دا مطلب یې ټرانزیکشن هم منکتی شو کبه انوایس نمبر یې ګوري ټیک دا نو راغی لپاره اس آی ډاټ ټوټل اماونټ شو موږ سره نو اوس په موږ راوخلو د اس پی نه اس پی ډاټا برانچ آی ډی کمینا او جست پیمنٹ ٹھیک دا او بل به یو کامه ولګو او د کې به یو بریکټ واچو سبو کو اس آی ډاټا ټوټل اماونټ
ټوټل اماونټ او ماینس په کوم دي څه ایس پی ډاټ پیمنٹ. وعلیکم السلام راځي. ګوره دې ځای کې موږ سره سی دا موږ دې ځای کې دا کلکولیټ اوس موږ سره سره ګوره 6900 وټولې 2900 راکړي 4000 پکې پاتې شي. زه به راځم نور پیسې پکې ریسیو کوم. ٹھیک ده به ډیلیټ کوو ځکه دا موږ یو ډمي ریکارډ ورکو. صحیح ده. 9 نمبر ته زه راغلم زه فار ایگزامپل کې 4 شو د 13 شو. صحیح ده. دا به زه را کاپي کوم دې ځای نه فار ایگزامپل کې به 3000 شو. ٹھیک ده. بل خو په حساب کتاب کې 1000 پاتې شو کنه. دلته یې څو نمبر هغه میټر نه کوي ښه او 5 نمبر شو. اوس واپس زه دلته راځم بیا دغه ایزیکیوټ کوم دا کویری. एक 1000 روپیا پاتې شو. ٹھیک ده. نو که فار ایگزامپل یو کس وایي چې یاره د 1000 د دې ځای نه را روان دی نو فار ایگزامپل دې له دا زه لیکم نه دلته ټول غلط لیکم. ټیک ده. ګورم چې هلته څه راځي ما سره. دا به جست یو ډمي شونتي شي دقلته مونږ یې ښودلی ښه حساب به نه غلطېږي او دغه بیا ګور حساب نه دی ښه صحیح شو. بس دا مونږ یو ریکارډ یې ښودی مونږ دا به داسې یوز کوو خو داسې نه یوز کوو بلکې بس دا به هم راځي دې باندې هم مینیج کېږي او بیهایند د کوډ په کوډ په ترو مونږ ځکه وکړو چې یار دی کې بیا د دغه لپاره لارې ډېرې جوړېدی شي که نه د یو انټروډر دپاره یا مطلب د یو دوکهباز دپاره چې په یو بزنس کې لګي کار کوي نو مونږ دې وجې چې کوم دا شي ختم کړو بلکې مونږ حساب کتاب په کوډینګ وکړو. څنګه نه 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 دا خو کوډ مونږ وکړو دا به اوس هلته یوزر انټرفیس باندې ږدو بیا به دا ریکارډ ریټریو کوو او دغه شان دا پیسې به ریسیو کوو. صحیح ده که نه. نو دا د مونږ سره کویري د څه لپاره چې مونږ هغه شیز ریټریو کوو هغه چې پای کې مونږ سره پیسې ریسیو کوو پیسې هر څونه اخلو خو چې مونږ ته یو ریکارډ ښایي چې دونه ریسیو شوي دونه پاتې دونه چې دې سره بیا هلته یو ویو بټن وي چې ویو ډیټیلز ووایم چې ما ته وښیي چې دا پیسې په یو کش کې درکړي دي که بار بار یې لږې لږې درکړي. نو داسې کار داسې کار موږ دلته به وکړو موږ کریټ خبره مې دې خوښه شوه پروسیجر ټیک ده او څه وکړو ګیټ که موږ سره سم سپلایر ریمینینګ پیمنټ ښکلي نوم به ورته ریمینینګ پیمنټ REAMING نه دی REM او دې کې به زه څه وکړم دې کې به اوس زه کومه یو برانچ دغه به کومه زه برانچ آی ډي دا به څه کوم دا به زه انټیجر کوم او دا شان به یو کوم زه کمپني آی ډي او دا به هم زه انټیجر کوم. ټیک ده. او د هغې نه بعد به دا زه بګین اینډ ټیک ده او دا شان دا برانچ آی ډي چې ده د plan لیکلی ده سر اس نه بعد بیا موږ د ویریبل ایډ سره معلوم کړو اوهو ایټ د رایټ پاتې وو یا برانچ خو موږ سره زه چې څه مسله ده بس مونږ ام بي سي دونه وکړه چې پکې
دا ایټ د رایټ د مزغونه وتیو ښه دا ایټ د رایټ پر راشي دا ویریبل پېشن دی بل چې کمی دلته ویریبل کریټ کوي باندې سره کریټ کوي ښه دا موږ راواخلو دا به ایگزیکیوټ دا مو سره اوس د داسې کار زه کوم کنه چې دې ته از ایکوال ټو یو د 3 کوم بل سو یو برانچ آی डी 4 او 3 خو دې به یو ډیفالت کړم چې مال ریکارډ راکړي خ 13 د سری مون سره او 4 دی کنه بلکې پرې دې هم داسې وته پاس کوم دلته زه راځم دې ایگزیکیوټ کوم اوس ټیک ده دې ایگزیکیوټ کوم دا څه کوم دا یو پاس کوم دې ځکه 13 او بل وته پاس کوم 4 और इन बाद भी एग्जीक्यूट करो صحیح شو کنه دی اوس موږ د ریکارډ راوړي ٹھیک شو نو دا شو زمونږ پروسیجر دې په تر باندې موږ ریکارډ راخلو بیا به د قشان دی چې په یو سپلایر کې سونه پیسې پاتې په یو انوایس کې ټیک دا موږ سرچ کوو رائټ په کلیک کوو دا پیمنٹ په دلته کوو بعد موږ سره یو فارم کولاوي سونه پیسې ورکې د دې سلیکټډ انوایس هغه پیسې بزیل دغه ریسیو کیږي ان شاء الله کوم کلاس کې په دې باندې موږ خو ډیټیل کې پدا کوو رینه بعد په سیل کو بیا په سیل پیمنٹ کوو او څنګه سټیپ بای سټیپ راځو